بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرہ آیت نمبر 65 په دې آیت کې الله رب العالمین د دې بنی اسرائیل یو بل هیلا او یو بل قباحت غل ذکر کوي او هغه دا چې د بنی اسرائیل ته الله رب العالمین د موسی علیه السلام په ذریعہ باندې دا حکم راولېږي چې تاسو په هفته کې ځان له یو ورځې خاص کړئ چې باقي تاسو صرف د الله رب العالمین عبادت کوئ او تاسو د آرام د پاره تاسو پای کې تجارت کاروبار ایس په پاره کې هم نه کوئ ښکار هم به کې نه کوئ هم به کې نه کوئ دا په دې باندې عمل را روان د داود علیه السلام د زمانه پوری داود علیه السلام زمانه چې کله رااله نو داود علیه السلام چې کم کلی کو ایله مقام ته ویل کېږي یا عقبه داود ته ویل کېږي دې کې او کله په دغه کلی کې دا بنی اسرائیل سیدل او داود علیه السلام هغه ته پیغمبرو نو دې بنی اسرائیل دې چلو کو الله رب العالمین په دې باندې امتحان راوسته امتحان دا راوسته چې دیو خو د خالق اورز باندې ښکار حرام و دی لپاره الله به دې امتحان راوسته چې خالق اورز باندې په دې دریاب کې دومره زیات میانو دا دریاب په غاړه وسیدل چې دا وای چې دریاب دا وبو کم ښکاری دی ډیرو میانو د وجنه نو دی ودانه شوټینګ دی ځکه ایمان خو کمزور زمو په شانتي نو دیو بیا اول خو بیان کاو خو بیا سات په سات باندې هغه له هیله شروع کړي هیله ولا دا شروع کړي چې هغه د دیو بر جمعه په ورځ باندې هغه ته کونډه ور واچولې هغه دریاب ته ابای کې وا میان وخت د جمعه په ورځ به تور واچولې خالی په ورځ باندې پاره کې میان ور خطل او بیا به دیو د هفته په ورځ باندې راويستل نو دا هم خالی چا وته لکه دا کارولې کوي مې خو خالی په ورځ نه وکړه دا هم د اتوار په ورځ باندې کړه او یا به دې شالو کو چې داغه نه به لختي بوتل نو بالښتو کې بلاړه غمیان نو به چلته لاړم بیا واپس نشو راتله بالښتي کې دیو ډنډون ته ولې ځان ډنډان وته جوړ کړو او دیو براګیر کړو او بیا ور اتوار پر اويستو چاو ته لکه دا کارولې کې وینه منګه چرته یا خالق ورسمون د الله ر حکم تابعدار مو چرته ښکار نه کړي نو محمود اتوار پر ورځ باندې کړل نو دا به چلونه جوړول د الله په دین کې پته نه چې دیو ته الله یو قسم ساده ښکارې د ما په خیال سره چې لکه الله زموږ زړونو خبر نه راغندي دته ویل کې په دین کې هله کول په دې کې زموږ لپاره سبق دا دی چې زموږ په دین کې ډېر خلک دي چې دا هله جوړي او نبی له صلوات و سلام فرمایي چې دا د يهود صفت ته لا ترتکبو مرتکب اليهود فتستحلوا محارم الله بادن الحيل تاسو د يهود بشان چلونه مو جوړوي ځکه تاسو بیا ډېر حرام چیزونه د هلو په ځوانه حلال کړي او دا اوس خلک کوي تاسو په علم کې به کنه وای ځنې خلک د څه کوي چې هغه ځان زکات نه بچ کول غواړي نو زکات مال او سپوره د کال په تیر شونداري چلو کی چې خپل مال بل چاله ورکي او داغه خبره وي چې چیر د مال زتاله هبه کومه ادا وساسه در سره چې زکات اورځي تیر شون بیا مال واپس راکې غوره یا ورسه مزدوري ورکي ارڅ شي او یا ولې سم ورنه کې خو ملګری نو بس ولا خپل مال بیا د ټیم چې تیر شي بیا ولا واپس کی نو دا په ما زکات نشته زموږ ټیم چې پوره کېده خو زما روپۍ نه وې کنه نصاب خو نو پوره نو دا د الله څخه چل کولی الله له دوکه ور کولی الله له څوک دوکه نشي ور کوله یخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم دی په خپل ځین کې الله له دوکه ور کوي خدا غزان له دوکه ور کولی الله څخه ساده خو نه ده یا خلک دسی چل کوي اوس ما یو کس استفتاء ولیدل چې هغه د بنور ټاون ته استفتاء لګل و چې کزه دسی چلو کوم چې مثلا زما بیبي دا داغه سره سونه د لس تولې سونه دا وسه ظاهر خبره چې لس تولې سونه او کال به تیر شي نو په ونی می طالبانی زکات فرض دی واجب دی نو دی باندې زکات واجبې او د دې چلو کې فرض ک زماره بیبي دې چلو کې چې دا یو رندار دی یا سره خو چې دا خځه چې کوم نه دغه سونه خپل خاون ته هبه کیاسي په چل باندې چې دا ستا شو او چې دا ګورځي کله تیر شون لحاظ بیا ته ماته واپس کی نو چې کله بیا ورځي تیر شنو کال خو چې تیریږي د سغو نصاب نه پوره کن نو زکات پینشته ده نو دا چلونه دی دا الله رب العالمین په دین کې د الله صدوکي کول الله ساده نه دی چې زمو په چلونه پوي دې حدیث ته دې آیات نو ته دا معلومیږي چې ګورا دین چې کم دی نو دا صفات دین دی دا هلو د چلونه سیز نه دی
الله رب العالمین د چا ظاهر ته نه ګوري، الله باطن ته ګوري، زړه ته ګوري. دیو جن خو تقوا نسبت نبی علیہ السلام زړه ته کړل چې تقوا ها هنا زړه ته اشاره کوله درې ځله چې تقوا چې کوم دا پزله کې ده. او د دې نه مت دام معلومیږي چې تبر چا ظاهر ته نه ګوري. ورنه دی بن اسرائیل دا کار چې کاونو په ظاهر باندې خو دې غلط کار نه کاو، خو اصل کې په باطن کې دې زړونه غندو. د الله رب العالمین په دین باندې عمل لکواغي ته چلونه جوړول، دین ته چل جوړاو. لہذا دا کارونه چې زو کم کوي وسم کوي کپاوخ کې کول نو دا غلط کارونه دي. نو معنی دا شو چې دا چا ظاهر ته نه ګوري بلکې باطن باندې الله فیصله کوي. کله کله وزم په ذهن کې مونږ رچا سم معاملې نه راغل نو داغه ظاهر ته مونږ وګورو چې ظاهر ډیر زیات برابر زموږ په ډاری کې یقین وکړو چې دا ډیر ښه سړی دی، مولوی صاحب دی، امیر صاحب دی، پیر صاحب دی. نو دا خو بس اعتماد وکړو کومه ډیر ښه سړی دی. نو هغه بیا چې کوم دا نو غټ دوکبازي ځکه چې هغه ځان جوړ کړی سي دوکې لپاره د دې چل لپاره ډیر خلک د شي کې لہذا په ظاهر باندې دوکې کېږي. دیو جنا علماء لیکل چې په معاملاتو کې بدګماني کې نبی رسول الله فرمایي تاسو په مؤمن باندې خو ګمان کوئ، په معاملاتو کې به بدګماني کې ګورګه بدګماني نه بیا موږ د غواهان ولې پېښ کوو، دا لیکل پکې ولې کوو. په معاملاتو کې بچاونه خو ګمان نه کوي ځکه انسان چې کمزور دی. نو معنا دا نه چې ته په وخت نه پته ولګي چې دا حرام خور د پلان دی ډینګه دی، خو معنا دا چې غوا په پېښ کا لیکل وسوکا په دې رسوک نه خپکی ورور دې په دې نه خپکی تر دې په دې نه خپکی لیکل به په کار دي، غوا به پېښ کول په کار دي، سبا تلانجه نه جوړي. لہذا دین چې کوم دین دا د هیلون نه صفا دین زړه چې کوم دین دا به الله رب العالمین څنګه چې د زړه د قشن په ظاهر کې به الله رب العالمین سره تعلق ساتو. نو الله فرمایي چې ولقد علمتم یقینا تاسو په جندل والذین خلق اعتدوا چاغي زیاته کړو منکم استاسنا یعنی بنی اسرائیل استاسو د ذات خلقو په سبتی په قانون د خالقی یعنی په حرمت او په عزت د خالق دا غیر عزت خیال نه ساتل. نو الله مو تو فقلنا مو تو لهم دیو تکونو شی قردتن شادوغان خاصین ذلیلا. ادین الله شادوغان جوړ کړو او چې دغه شادوغان درې ورځې او بیا الله هلاک کړ ځکه معذب قوم چې کوم نه د الله په دنیا کې نه ساتي. نور په دې کې ځنې علما وایي چې را دسی واقع شادوغان تی نو جوړ شو بلکې اسی هغه خوونه شادوغانو په شانتي شو یا دا چې بالکل لکه شادوغان تی بالکل جوړ شوی ځنې وایي. صحیح خبردار مونامدی ډېر خپل خبر دلته کړل. مونامدی وایي چې اصل کې د دې زړونه چې کوم دار انسانانو په شکلونه چې کوم دار دا شادوغان جوړ شو ځکه کدی به خي شادوغان شوې زونه به خام شادوغان نورم شادوغان بیا خو دی ول سزا نه وکنه. اغازم شادو خو غلط شي نه په خپل ځبانی خو چې سړی زړه د انسان یو حساس او حساسیت ویږي او د چې کوم دانو شکل بدل شي نو سړی ډېر بد ښکاری کنه د ذلیل ښکاری. الله دی ول سزا ورکوله چې زړه د انسانو او شکل ور د بد شادو جوړ کړم دا په دې کې ډېر غټه سزا و. نو شکلونه ولا دغه جوړ کړی شادوغان. بیا ځنې خلک وایي چې دا شادوغان غنتیا غري چې هغه جوړ شوی نه دا هغه نه دي. شادوغان نمخ کې نه دا نسل موجود دی هغه الله پاک ورس ختم کړي درې ورځې صرف وازا ول سزا ول الله ورکو نور بیا ختم شو بیا ژوند دي نه دی پاتې شو د معذب قوم نسل الله نه پاتې کوي. نو الله وايي چې فجعلنا موږ زول دی ولرا نکالن عبرت لما دا خلکو د پاره بین یده ها چې د مخ کې ودغه کلینان په دا وخت کې موجودو وما خلفها او چورستر دین دی یعنی وسدی امت یعنی عیسی علی السلام امت او د عیسی علی السلام زکریا علی السلام د نبی علی السلام دا امت دا ورستنی امت دې ډېر پاره کې نصیحت ده و موعظه او نصیحت ده للمتقین د پاره د متقینانو د دې امت د متقینانو د امت متقین مراد دي چې دوی لپاره په دې کې ډېر لوی سبق ده او په کار چې د معذب قومون نمنګه سبق والو لکنن سوام 50 زلزلہ راشي چا کورونه راولي چا باندې غرونه راوبېږي چا باندې واور راشي د اګلی شهر چې کله راولي نو شان دي څوک سیندونه ویسي دریابونه به دا چې کلم په چا باندې راشي نو په کار چې دا منګه د خون ذریعہ ونه ګرځو چې موږ سره تماشګر جوړ شو بلکې په کار چې موږ داغه نه عبرت واخلو دا یا قایق موږ معلوم کو چې په څه وجه په عذاب راغلی نو لہذا عبرت اغستل په کار دي د آیتونو موږ ته دا معلومي په دې کې زموږ لپاره سبق دغه بالله من الشیطان